الله وی د دنیا دا نفع ډیره لږه ده، ډیره لږه ده، د آخرت په نس خدای شی نه دی. متاع څه ته وایي؟ دا معنا ما کړې ده بار بار. متاع څه ته وایي؟ چا تاسو تفسیرونه ګورئ، چا به لیکلی سامان د ژوند، چا به کړی متاع پیدا نفع. یو مفسر و هغه وایي ما د قرآن مجید تفسیر لیکه، وی زه د متاع په معنا باندې ونه رسېدم چې دې نه به څه مرادي. قرآن الله نازل کړی په محاوره د عربو باندې. نیمای چې عرب متاع څه ته وایي؟ یو ځل یې داسې د کور وتې ومه، بیابان په لیدلی وم، بانډو کې ګرځېدم، نو یو لور مور له اواز ورکړ په کور کې، او واړه واړه کور کې اواز به تې بار راته، وی موره متاع کم ځای ده؟ عین المتاع، متاع کم ځای دی؟ وی زه غوږ مې کېښود لږ ودرېدم، وی مور دوی چې بچی جاء الکلب واخذ المتاع وفر الى الجبل، سپی راغې متاع یې په خوله کې واغستې ده، لاړه دې غر ته وتښتېده، دې غر ته لاړو. سپی راغې خوله کې متاع واغستی، دې غر ته لاړو. وی زه ودرېدم، دروازه مې وډبوله، ما چې و ابی تا نه دې لور تپوس وکړه چې متاع څه شوه، تا ورته دا ووایي، دا راته ووایه چې دا متاع څه ته وایي، دا څه ته وایي؟ وی ما ته چې بچې بتاع ویلی کېږي هغه کپړې ته چې د کوی د چت په غاړه باندې پرته وي. مخکې به د کوی د چت په غاړه باندې چې کوم دی نو یو شوړه پرته وه، خلکو به پې لوښي وینځل. اوس خو کچن دی او سینګ دی او واش بیسن دی، هغې کې خلک وینځي. مخکې به د کوی په غاړه باندې یو شوړه پرته وه او شوړه به یې ورته ویله زنانو، موږ پښتو کې به ورته شوړه ویلې شوه. نو په هغې چې به د لوښي وینځل، نو لازمه دا ده چې هغه لوښي وکوی به د سالن غوړوالی به و، د مثالي هغه خوند به و. نو چې شوړه به دې پې وواله، نو هغې سره به د مثالي او د سالن هغه اثر شو، اثر به هغې سره شو. نو سپی چې راغې حمله یې کړه، نو هغه ویږي ما چې ته دې ځای نه د خوراک شی اوچت که ځکه اینه خو بوی ته چې غر ته لاړو ویې کتېدل، نه خو بیا کپړه وه. بس دی وایي زه پوه شوم چې اوهو الله تعالی دې دنیا ته متاع ځکه ویلي دي چې څنګه سپی دوکه شه په دې کپړه باندې، هغه ګمان وکړه چې دا د خوراک شی دی او کپړه وه، دقه شان دا خلک دوکه دی په دنیا باندې. دا وایي دا سبب د خیر دی، وروستو هغه بې پیدې ده. پوه شوئ؟ الله تعالی فرمایي متاع قلیل، دا دنیا ګوره د لوښو شوړه د ځان دې نه ساته. نو چې کوم ځای کې مذمت د دنیا راشي، د دې مقصد دا نه چې دنیا به ګټې نه، په دې به ګوره لږ ځان پوه کوي. بعضې خلک دې ځای کې بیا پوه نه شي، د دنیا د ګټلو نه انکار نشته، ای که خپله نبي علیه الصلاة والسلام ترغیب ورکړی دی د حلال رزق د ګټلو. دا د دنیا سره د محبت کولو نه چې کوم دی نه دغه راغلی دی، نفرت راغلی دی. ګوره دنیا ګټل، خوړل، اغوندل، الله د لار کې خرج کول، دا خو ډېر ښه خبره ده چې الله چاله مال ورکړی دی، په بچو باندې خوري، په خپلو باندې خوري، نورو له ورکي، د الله په لار کې ورکي، غریبانانو باندې وخوري، تبلیغیانو باندې وخوري، دا خو ډېره لویه خبره ده. خو د دنیا ګټل دوره طریقې سره چې ستا د هغې هغه محبت زړه ته کوز شي او د هغه محبت په تناظر کې ته ولګي، آخرت د نه پاتې شي. دقه مضموم دي، دغه مضموم دي. نو دلته کې الله تعالی فرمایي بعضې خلک دنیا پسې شوي دي، لګیا دي، منډې ورپسې وایي، ګیر چاپېره دي ورپسې ګرځي، خو الله وایي متاع قلیل، دا ډېره لږه نفع ده. لکه خفه کېږو نه، بعضې خلک دا عمل وختي سار مونځ یا کړی یا نه رواني بازار ته، اډې ته، منډۍ ته، او ماخوستن ناوخته راځي، ټوله ورځ دنیا پسې منډې منډې منډې، د تلاوت وخت ورسره نشته، د ذکر وخت ورسره نشته، د مونځ وخت ورسره نشته، شپه په خوب کې تېره کړي، ورځ په منډو کې تېره کړي. دا نفي دغې نه راغلی ده، نه د دنیا ګټل راغلي دي، خو در یو حده پورې. بس مناسب انداز کې کومه ذمهداري دا کوه، الله به دل درکوي. خدا نو بعضې خلک خو داسې دي چې بس نه پکې جمعه ګوري، نه پکې اتوار ګوري، منډې منډې دنیا پسې لګیا دي او آخرت نه پاتې شي. دغې منه راغلې ده. ثم او بیا مأواهم ټکانه د دی جهنم و جهنم دی، و بیس المهادو ډېر ناکاره ځای د ورتلو دی دا جهنم.